څوک چې د هر فرض مانځه نه بعد دا وظیفه کوي چې کله د فرض مانځه سلام وګرځي او د هغې نه بعد د سورة الکوثر دا وظیفه کوي. یاد ساتئ محترمو، لیکل در کوم الله پاک به د انسان له خپل کور ورکوي، الله پاک به د انسان له بنګله ګاډی ورکوي، الله پاک به د انسان له بې انتها مال و دولت ورکوي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه ډیره د کمال ده. د هر منځ نه بعد د سورة الکوثر دا وظیفه ده. تاسو ټرای په دې باندې وکئ، په ژوند کې یو څو پیره وکئ مکمل یقین دهان سره، بیا تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو رزق دا څنګه پراخه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله ابار ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسلې راحت نکړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول لا رزق بے انتها راکړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو په کورونو کې د خیر فرشتې دا وګرځي چې څومره زمونږ تاسو ټول یا ټول مسلمانان څومره دي د هغوی په زړونو باندې څه حاجات دي، الله پاک دې دغه ټول حاجتونه محترمو در پوره کړي. یاد ساتئ محترمو، نن چې کوم زمونږ وظیفه ده دا د سورة الکوثر وظیفه ده، او یاد ساتئ چې سورة الکوثر دا وظیفه ډیره زیاته طاقتوره او ډیره زیاته پاورفل ده. ځکه په دې صورت کې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي انا اعطیناک الکوثر، محبوبه منګه تعالی حوض کوثر درکړی دی. ډیره زیاته لویه خبره ده. فصلی لربک وانحر، پل رب د پاره مونځ کوه، وانحر قربانی کوه. ان شانئک هو الابتر، ستا چې کوم دشمنان دي دا به همیشه لپاره تباه و برباد بوي. نو موږ درکړی تا ته حوض کوثر. دا ډیر زیات لوی احسان دی د الله پاک چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حوض کوثر ورکړی. او بیا چې څونه امتیان د پیغمبر علیه السلام دی، هر یو امتی ته پیغمبر علیه السلام د حوض کوثر نه اوبه ورکوي. په دنیا کې اوس شی ډیر زیات هم قیمتي شي حوض کوثر مقابله نشي کولی. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه تاسو شروع کړئ. د سورة کوثر دا وظیفه شروع کړئ. ان شاء الله العزیز بیا تماشه کوئ، ژوند به ستاسو بدلیږي. دعاګانې به ان شاء الله العزیز تاسو کوئ. یاد ساتئ چې کله تاسو مونځ کوئ د مانځه نه بعد د سورة کوثر دا وظیفه وکئ. الله پاک نه رزق غواړي بې انتها به درکړي. الله پاک نه جایداد غواړي بې انتها به درکړي. کور غواړي، بنګله غواړي، محل غواړي، ګاډی غواړي، هر څیز به الله پاک تعالی درکړي. دومره پاورفل وظیفه ده. خو صرف دومره چې د هر مانځه نه بعد جمع سره مونځ کوئ. یو پابندي پکې دا شوله، دویمه د قرآن مجید روزانه کم از کم یو سپاره تلاوت دی. جمع سره مونځ او روزانه یو سپاره تلاوت، او بیا د هر مانځه نه بعد محترمو په زړه باندې به لاس کېږدئ، لاس ته کېښودو او دغه رنګې 41 پیرې به سورة الکوثر وي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یاد ساتئ محترمو، د هر مانځه نه بعد ښه په سکون سره، ښه په اطمینان سره دا وظیفه شروع کړئ. ان شاء الله بیا تماشه کوئ. په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو حالات، ستاسو ژوند دا محترم بدل کړي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.